واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو نن به یو اهمه مسله باندې به مونږه خبرې کوو چې هغه مسله دا ده چې د الله رب العالمین د پاره مکان او د جهاد قول کول یقینا دا کفري خبره ده چې انسان د عرش د الله رب العالمین د پاره مکان غني او د جهاد د فوقیت هغه الله رب العالمین د پاره ثابتوي دا خبره یقینا د مسلمانانو څخه نشي کېدلې بلکې دا د يهوديانو خبرې دي دا د باز کرامیو خبرې دي او دا د باز مجسمو خبرې دي او په دې دور کې دا د غیر مقلدین یعنی د باز وهابیانو خبرې دي چې هغه د الله رب العالمین د پاره جهاد د فوق ثابتوي او د الله رب العالمین د پاره هغه مکان ثابتوي او د عرش او نعوذ بالله هغه د الله رب العالمین د پاره مکان غني نو اصل کې خبره دا ده چې الله رب العالمین هغه منزه او پاک دی د جهاد او د مکان نه کچرته یو انسان الله رب العالمین د پاره جهاد او د مکان قول کوي نو یقینا دا سراسر کفر خبره زکه ده چې د مکان او د جهاد دا د علاماتو د حوادثو نه دي او هر چې علامت د حوادثو وي دا د الله رب العالمین د پاره ثابتول دا یقینا د مسلمانانو خبرې نه دي ځکه چې الله رب العالمین د داسې صفاتونو منزه او پاک دی چې هغه صفات لرا حدوث لازم وي نو الله رب العالمین د پاره مکان او د جهاد قول کول دا داسې دی نعوذ بالله چې د الله رب العالمین د پاره د حدوث قول کول اوس دلته یو خبره دا یاد ولرئ چې څوک هم د الله رب العالمین د پاره د جهاد او د مکان قول کوي دی په دې خبره باندې غور او فکر وکړي چې نعوذ بالله چې الله رب العالمین ذات د تبدیلی او د تغیر کېدون منزه او پاک دی د جهاد او د مکان د قول کولو سره نعوذ بالله دی د الله رب العالمین د ذات لپاره د تغیر او د تبدل د اظهار کوي ځکه چې الله رب العالمین موجود چې د جهاد او د مکان د لا جوړ او پیدا هم نو نو چې کله دا مکان او جهاد جوړ او پیدا نو او الله رب العالمین موجود وو پس لدی مکانیت د جوړېدو او د جهاد له جوړېدو نه ته اوس د الله د پاره جهاد او د مکان قول کوي نو دا خو داسې شو چې نعوذ بالله د هغه ذات لرا تا د تبدل او د تغیر اظهار وکړه چې کوم ذات د تغیر او د تبدل نه منزه او پاک دی چې هغه په ذات کې تبدیلی او تغیر نشرات للی چې هغه ذات چې هغه مخکې د دې مکان او د جهاد نه موجود وو او پس له دې مکان د پیدایش نه ته هغه ذات ومنل چې هغه په مکان کې دی یا په هغه په جهاد کې دی نعوذ بالله په هغه ذات کې تغیر او تبدیلی راغی چې مخکې د مکان او د حدوث نه مخکې هغه په لا مکانیت او په لا جهاد کې موجود وس هغه په مکان او په جهاد کې موجود دی نعوذ بالله دا خو په ذات د باری تعالی کې تاسو د تغیر او د تبدیلی قول وکړه او دا سراسر کفري خبره ده دویمه خبره دا یاد ولرئ چې دو الله رب العالمین د پاره د مکان او د جهاد د اظهار او د قول کوي نو آیا وس دو خبرې لازمیږي یو خدا ده چې د الله رب العالمین د پاره نعوذ بالله د مکان او د جهاد کم چې غیر مقلدین او يهوديان او د حنابلة چې هغه مجسمه دي بعض هغه ثابتوي اوس دو خبرې ته فکر او غور وکړي چې یا خود ذات د باری تعالی لره د مکان او د جهاد نه خروج ممکن وي او یا به ممکن نه وي کچرته دغه خروج ممکن وي نو دا خو لازم شوله سکون او حرکت ته او سکون او حرکت دا علامت دی د حوادثو اوس کچرته ته ممکن قول کوي چې دا خروج ممکن دی دا لازم دی سکون او حرکت ته او دا سکون او حرکت دا مستلزم دی د پاره د حدوث نعوذ بالله ته د حدوث د صفت نعوذ بالله تعالی رب العالمین لره ثابتوي چې هغه سکون او حرکت ته دا هم سراسر کفر خبره ده او کچرته
ته وایي چې نه الله رب العالمین دپاره دغه خروج د مکانه دا ممکن نه دی، نعوذ بالله من ذلک. نو دا خو هم بیا د الله رب العالمین دپاره د عجز اقرار کول دی چې دا خروج ممکن نشو. نو نعوذ بالله د الله رب العالمین دپاره د عجز اقرار کول دی، او دا هم سراسر کفري خبره ده، ځکه چې الله رب العالمین خو قدیر ذات دی، په هر یو شیز قادر وي. نو دغه دو صورتونو نه دا لازمیږي چې د الله رب العالمین دپاره که چرته جهت و مکان ثابتول څوک غواړي، دا سراسر په غلطي باندې ده. دین علاوه وس راځو بعض داسې خبرې چې لکه مثال په طور باندې الرحمن علی العرش استوا، دیو د دې دغه معنا کوي، یا په بعض کتابونو کې دغه عبارت راځي چې وهو فوق العرش. نو دغه شان د عبارت څخه نعوذ بالله دی د الله رب العالمین دپاره دغه عرش دا مکان ګڼي او دغه عرش او دغه فوقیت دغه جهت ثابتوي، دا هم سراسر غلط ده. ځکه چې وهو فوق العرش یا استواء علی العرش د دې معنی دا ده وهو فوق كل شيء معنى العزه، یعنی دینه معنا د عزت مراد دی او معنا د قدرت مراد دی چې الله رب العالمین د هر یو شیز نه زیات عزتمن او عزتدار، او الله رب العالمین قدرت په هر یو شیز باندې غالب دی. بهرحال دین علاوه که تاسو وګورئ چې په دې صدی کې او په دې زمانه کې بعض غیر مقلدین هغې د الله رب العالمین دپاره د جهت او د مکان دغه قول ثابتوي. هغې ته پکار دی چې هغې د مخکیني اسلاف د اکابرین او د لوی لوی خلکو کتابونه مطالعه وکړي چې هغې په خپل کتابونو کې دلایل عقلیه او دلایل سمعیه د دوانو څخه دا خبره ثابت کړې ده چې د الله رب العالمین دپاره د جهت او د مکان قول کول دا بالکل درست او صحیح نه ده. لکه امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی رحمه الله چې هغه په 606 هجري کې تیر شوی ده، هغې یو کتاب جوړ کړی ده تاسیس التقدیس. په دې کتاب کې یعنی دا کتاب هم جوړ لدی دپاره دی چې د الله رب العالمین دپاره د جهت قول کول، د مکان قول کول، د جسم قول کول، د جوهر قول کول، د حیث قول کول، دا ټول باطل دی. یعنی دې کتاب کې تنزیه ده، پاکوالی ده، ثابت کړی شوی ده دا خبره چې الله رب العالمین دپاره مکان او جهت او جسم او حیث دا بالکل ثابت نه دی. لکه تاسیس التقدیس کې امام فخر الدین الرازی رحمه الله په صفحه نمبر 59 کې فرمایي الفصل الثاني في تقرير الدلائل السمعيه على انه تعالى منزه عن الجسميه والحيز والجهه. په دې فصل ثاني کې د دلایل نقلیه سمعیه ذکر کوي، یعنی د قرآن او د حدیث نه درته دلایل پیش کوي چې الله رب العالمین دپاره جهت ثابتول، مکان ثابتول دا بالکل درست نه ده. دین علاوه په دې تاسیس التقدیس کې الفصل الثالث کې فی اقامة الدلائل العقلیه على انه تعالی لیس بمتحیز البتة، چې الله رب العالمین دپاره د جهت او د حیز او د مکان قول کول دا بالکل درست نه دی. ټول ملګري دا کتاب مطالعه وکړي، خصوصا په دې فن کې دا ډیر مهم کتاب ده چې باید غیر مقلدین دغه یو کتاب مطالعه وکړي. ان شاء الله ټول اشکالات او ټول مشکلات به ستاسو له ذهن څخه ختمیږي. دین علاوه امام ابو الیسر محمد البزدوی رحمه الله یو کتاب لیکلی دا اصول الدین په نامه، او دی هم تقریبا تیر شوی دا په 493 هجري کې. اوس تاسو وایئ چې په قرآن او په حدیث باندې دغه مخکینی خلک ښه پوهېدو که نه په دې زمانه کې دغه غیر مقلدین حضرات ښه پوهېږي. دی فرمایي په خپل دغه کتاب اصول الدین په صفحه نمبر 40 کې دی فرمایي لیس لله تعالی جهت، د الله رب العالمین دپاره جهت دا بالکل ثابت نه دی. قال اهل السنة والجماعة، اهل السنة والجماعة فرمایي لیس الله تعالی على المكان لا على العرش ولا على غيره وهو ليس فوق العرش وليس له جهة من الجهات. الله رب العالمین دپاره جهت د فوق ثابتول دا بالکل ټیک نه ده، او الله رب العالمین دپاره دغه عرش دا مکان ګرځول او مکان اقرار کول دا هم بالکل جایز نه ده. دین علاوه دریم کتاب تاسو وګورئ امام جلال الدین عمر الخبازی رحمه الله، هغې په خپل کتاب الهادی فی علم الکلام کې هغه فرمایي
الهادی فی علم الکلام او صفحه نمبر 74 کې فرمایي چې ان الله ليس في جهه، الله رب العالمین په جهت کې نه ده، صانع العالم ليس في جهه ولا مکان، الله رب العالمین د پاره جهت او د مکان دغه قول کول دا د ټول امت مسلمان د لوی لوی اکابرین او د لوی لوی مجتهدین علما کرام په نسبت باندې دا بالکل ټیک نه ده. دین علاوه بل کتاب د علامه عبدالعزیز فرهاروی رحمه الله مرام الکلام فی عقاید الاسلام دغه کتاب تاسو وګورئ. دی هم په صفحه نمبر 63 کې فرمایي چې لیس فی مکان و جهت، الله رب العالمین په مکان او په جهت کې هرگز نه ده. دین علاوه د علماء دیوبند متفقه کم کتاب چې دی المهند علی المفند د دې په صفحه نمبر 35 کې هغه واضح تور باندې دغه خبره کړې ده چې مونږ هرگز دا جایز نه ګڼو څوک چې د الله رب العالمین د پاره جهت او مکان ثابتوي. لکه وګورئ صفحه نمبر 35 کې فرمایي واما الجهه والمكان فلا نجوز اثباتهما له تعالى ونقول انه تعالى منزه ومتعال عنهما وعن جميع سمات الحدوث. البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکانیت اور جملہ علاماتی حدوث سے منزہ اور عالی ہے. د الله رب العالمین د پاره جهت او مکان ثابتول دا بالکل درست نه ده. کم غیر مقلدین حضرات چې دغه خبره ثابتوي هغه د باید دغه کتابونو مطالعه وکړي، باید چې قرآن او حدیث طرف ته رجوع وکړي. وس تاسو به دا خبره وکړئ چې بای تا خو د کتابونو عبارتونه پیش کوي یا د کتابونو حوالجات پیش کوي او چرته قرآن او حدیث نه دلایل نه پیش کوي، نو ان شاء الله دویم کلیپ کې به موږ د قرآن او حدیث نه هم دلایل درکو. لیکن دغه کتاب تاسو وګورئ چې دی کې د قرآن او د حدیث نه دلایل ورکړی شوی ده. اوس که ټول دلایل زه ذکر کوم د کلیپ دا ویډیو به ډیر زیات اوږد شي. د امام فخر الدین الرازی رحمه الله د تاسیس التقدیس دغه کتاب تاسو وګورئ چې دی دلایل قرآنیو سره دا خبره ثابت کړده چې د الله رب العالمین د پاره جهت او فوقیت او مکان ثابتول دا درست نه ده. دغه شانتي د غیر مقلدینو یو لوی عالم چې هغه په غیر مقلدینو کې محقق عالم دی او مونږ یقینا د هغې قدر احترام هم کوو، زمونږ د پاره قابل احترام دی، لیکن کله کله هغه هم دروغګویي کوي. یعنی شیخ امین الله الپشاوري هغه هم کله کله د دروغ سهاره په بنیاد باندې زمون په مشرانو باندې دروغ تړي او زمونږ مشرانو د پاره هغه داسې خبرې کوي چې هغه زمونږ د مشرانو نه ثابت نه وي. لکه هغه په خپل یو تقریر کې او یو کلیپ کې فرمایي شیخ امین الله پشاوري چې د الله رب العالمین د پاره دغه عرش، یعنی دیو چې څنګه د الله رب العالمین د پاره د عرش د مکان او د الله رب العالمین د پاره جهت د فوقیت ثابتوي، او دا خبره کوله چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هم د الله رب العالمین د استواء علی العرش قائل دی او د عرش د الله رب العالمین د پاره نعوذ بالله دیو چې څنګه مکان غني داس امام ابو حنیفه رحمه الله پوری به دیو دروغ تړله. نو اصل عبارت د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دادی نقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش، فلو كان محتاجا ما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق، ولو صار محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان؟ فالله تعالى منزه عن ذلك علوا كبيرا. دغه عبارت اصل کې شیخ امین الله پشاوري هغه نیم ویلیو، صرف دومره ویلیو چې نقر بأن الله تعالی علی العرش استوى، دومره عبارت ویلیو. باقی دغه عبارت شیخ امین الله پشاوري بالکل پټ کړی و او دا نه ویلو چې د دې عبارت مطلب دا دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وهو الحافظ للعرش، د دې مطلب دا دی چې الله رب العالمین حافظ للعرش دی. او دین علاوه امام ابو حنیفه رحمه الله واضح طور باندې فرمایي چې کم خلق نعوذ بالله الله رب العالمین محتاج غني د عرش لره، یا الله رب العالمین د پر جلوس او قرار ثابتوي د عرش باندې، نو بیا د خلقونه امام ابو حنیفه رحمه الله پوښتنه کوي چې مخکې د عرش د تخلیق نه
الله رب العالمین چرته هو اين كان فالله تعالی منزه عن ذلك الله رب العالمین منزه دی دغه قرار ده او دغه شان دی دغه مکان دغه عرش جوړولونه الله رب العالمین منزه دی. امام ابو حنیفه رحمه الله واضح عبارت دسی ده. دغه د کتابونو دغه عباراتونه او دغه حوالجاتونه دا خبره بالکل معلومه شوله، دا خبره بالکل دغه عقیده سرګند شوله چې د الله رب العالمین د پاره مکان ثابتول، د الله رب العالمین د پاره جهاد ثابتول، د الله رب العالمین د پاره حیث ثابتول دا یقینا کفر خبره ده، دا د مسلمانانو عقیده نه ده. نو ټول مسلمانان خصوصا احناف ملګری او خصوصا اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکي نور ملګری د کتابونو مطالعه وکي، کتابونو طرف ته د رجوع وکي او دا خبره باندې د ځان کلک توګه باندې په دې خبره باندې د ځان پوه کي چې باید چې د الله رب العالمین د پاره د صفت د حوادثو ثابت نه کی، هغه صفات چې هغه د پاره لازم دي حدوث، هغه صفات د الله رب العالمین د پاره ثابت ونه کړی شي، دا به د انسانانو د مسلمانانو د ایمان د سلامتی ذریعہ به ګرځيږي. او دغه غیر مقلدین دغه حضراتو دیو دغه اکثر د امیانو عقیده هم دومره ګډوډ کړي وي چې یقینا دغه امی حضرات هم د الله رب العالمین د پاره نعوذ بالله داسې خبرې ذکر کوي چې هغه خبرې کولو سره انسان د اسلام د دایرې نه بهر وځي، یعنی د الله د پاره مکان او فوقیت دغه جهت ثابتول. پیښور کې یو ځل زمونږ یو ځای ته تګ وشو، نو هغلته اتفاقا غیر مقلدین ملګري هم ناستو. هغه غیر مقلدین ملګري چې کله خبرې اترې وکړلې نو هغې کې سوچي امي غیر مقلدو، نو هغه هلته وویله الرحمن علی العرش استوا او دغه شان د حدیث د جاریه عین الله دغه باندې خبره وکړله او بیا دا خبره کوله چې نعوذ بالله الله د پاره خو مکان ثابت دی چې الله رب العالمین نعوذ بالله په عرش باندې دی او د الله د پاره نعوذ بالله جهاد د فوق ثابت دی، داسې قسمه خبرې کول. نو ما چې کله ورته خیال وکړو نو ډېر خفه شوم، ما وایي چې دا وګوره دا سوچه امي جړ جاهل سړی دی او بیا د دې په دغه زبان باندې د دې په دغه ژبه باندې داسې خبرې جاری کېدل چې د الله دپاره مکان قول کول دا خو کفر خبره ده. نو باید چې زمونږ احناف ملګري بعضې مسائل او بعضې خبرې داسې وي چې د عوامو مخې ته هغه خبرې بیانول مناسب نه وي، عوام د ذهني د تشویش ذهنونه د تشویش شکار شي او هغې ګمراهان شي. لیکن په داسې صورت کې خبره کول چې کله یو فتنه یو ګمراه کن خلق د عوامو عقیده خرابوي، لکه نن سبا چې غیر مقلدینو د عوامو د عقیده او نظریه خرابه کړې ده چې هغې په ذهن کې د الله دپاره د مکان او د جهاد دا خبره اچولې ده. په دې ټیم کې په موږ باندې دا لازمه ده چې موږ دغه موضوع وڅېړو، موږ په دې باندې خبره وکړو چې د الله دپاره مکان ثابتول دا جایز نه دی، د الله دپاره جهاد ثابتول دا جایز نه ده. دا خبره کول اصلا مناسب نه ده ځکه چې عوام په دې نه پوهېږي، لیکن په دې دور کې دا خبره کول ځکه ضروري ده چې غیر مقلدینو د عوامو دغه عقیده او نظریه دا خرابه کړې ده. اوس که چېرته موږ حقه خبره ونه کړو ټول عوام ملګرو دغه عقیده دا به خرابه شي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د پوهې توفیق راکړي چې د الله دپاره د مکان او د جهاد قول کول دا یقینا کفري خبره ده، دا بالکل صحیح ثابت خبره نه ده. دې نه د ټول مسلمانان ځان وساتي، ساده مسلمانان په ساده الفاظو کې د اقرار وکړي چې الله موجود بلا مکان و بلا زمان و بلا جهت و بلا حیز و بلا جسم. الله رب العالمین موجود دی بلا مکان بلا زمان بلا جهت بلا حیز و بلا جسم. الله رب العالمین مونږه هر ځای موجود ګڼو. نو بس الله رب العالمین هر ځای مونږه موجود ګڼو. دلته به غیر مقلد درته چې ته خو هر ځای کې الله رب العالمین مني که نه، مونږ هر ځای کې الله رب العالمین نه ګڼو، مونږ دا مکان کې الله رب العالمین نه ګڼو نعوذ بالله. مونږ الله رب العالمین دپاره مکان نه ثابتو، بلکې مونږ دا وایو چې الله رب العالمین هر ځای دی، هر ځای کې نه دی، بلکې الله رب العالمین هر ځای دی. دویم د دې خبرې آسان تعبیر به دا شي چې مونږ وایو چې الله رب العالمین هر ځای کې دی، مونږ سره دی. د دې مطلب دا دی چې الله رب العالمین به اعتبار علم هر ځای سره دی، هر ځای کې دی، نه به اعتبار د ذات سره، یعنی ماهیت علمي ثابت دی، ماهیت
مایت ذاتی دا خبره دا اگر که بعضو خلکو کړ د خدا د جمهور خبره نه ده بلکې اصح رایه دا ده او بهتره خبره ده چې الله رب العالمین دغه مایت دا مایت علمي ده. ټول مفسرین تاسو وګورئ څومره مفسرین چې دي ټول د مایت علمي قول کړی ده. اوس که څوک د مایت ذاتی قول کوي دیو اصل کې د مایت په مسله باندې پوهیږي نه، دیو اصل کې د مایت ذاتی او په علمي په مابین کې تعبیرو کې فرق نشي کولی بلکې دا نادان دی، دی ناپوهه دی. اصل کې کم مشرانو چې مایت ذاتی قول کړی ده هغه چند یو څو مشران دي. اوس هغه څو مشرانو دغه مایت ذاتی قول راغستل او د مایت علمي نفي کول او د مایت علمي انکار کول دا سراسر جهالت دی. او عمومي قاعده هم دا ده چې جمهور کم طرف ته وي نو پکار ده چې باید انسان هغه طرف ته خپل ځان حساب او شمار کړي. نو جمهور د مایت علمي قول کوي، د مایت ذاتی قول هرگز جمهور نه کوي. نو باید چې ملګری د مایت علمي قول دا ولري، دا خپل عقیده او نظریه جوړ کړي، نو دا به ان شاء الله زموږ استادو لپاره بهتر وي. اللهم صل على روح محمد في الارواح، اللهم صل على جسد محمد في الاجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور.